عرض مې دا کو محترمو د وخت بادشاہ دی امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو غلام وتراغي هغه د خپل آقا شکایت وکړو چې زما آقا دی یعنی زه د چا غلام یم هغه په ما باندې پیسې مقرر کړې دي چې ته به ماله دومره پیسې راکې ځان له مزدوري کوه دی غلام ابو لؤلؤ پیروز چې کوم مجوسی دی د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خدمت کې درخواست وکړو چې حضرت زما آقا زمانه زیاته مطالبه کوي د پیسو هغه د پوسو کو خو تاسو کار کې سونر دز ده هغه ته ویزه ترکان میما لیوار میما چاړي جوړوم ادارنګي میچنه جوړوم بلا کارونه او تیاز کو زدا کوي شم دا جوړوم هغه چې په سوچ کو نو هغه ته وی بیت ما چې کما پیسې تانه مطالبه کوي نو دا په حق دي دا پیسې مناسب دي زیاتې نه دي تاسو سره او عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د انصاف یو داسې نظام قائم کړو چې داغه نه خو بے انصافي تصورم ناممکنو ځکه چې هغه کوم فیصله کړی دا داغه نه دای په شان فیصله بل څوک نشي کولی دا سه انصاف والا حاکم تیر شوی دی حضرت عمر فاروق ته هو ته چې دا څه فیصله در باندې شوی دا د انصاف ته صحیح ده مناسب مطالبه ستانه کوي دا غلام په دې باندې خپش چې ما وې تا ته بز شکایت وکما ته ما ته په دې آقا باندې پیسې کمې کې بهرحال بعض کتابونو ذکر کړي چې حضرت عمر فاروق ته پړه کې اراده وا چې آقا ته ویم دي صحابي ته چې خیر دا پیسې د خپل وس مطابق کې لګي کموي شي په لګي په کمې کا شفارس بدل حکم پړه کې دانیتو بهرحال وینکو یو پیروتا حضرت عمر فاروق ته نو دته وی چې مار یو میچن جوړ کا هغه ته داسې میچن مل جوړو ما چې د قیامت پورې باغه چلیږي بیا هغه اندازه واغسته حضرت عمر فاروق ته نو چې جواب کې پدې کې ته دشمنه څه شک شتا بهرحال حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مسجد کې مسجد نبوي کې د بود ورځ یعنی د شورو ورځ ده د شورو ورځ ده 29 ذوالحجه ده د سحر مونږ کو مانځ ته ولاړو امیر المؤمنین جمع ته مخکې شوی چې کله امیر المؤمنین مانځ ته ودرې لک شان تلاوت یو کو نیت یو تړه پدې کې صحابه کرام فرمای مونږ لک ساعت بعد आवाज بدل واوریدو چاول د حضرت عمر فاروق ته نه تلاوتو داغه आवाजو بیا داغه आवाज بدل شو مونږ وی چې سواقیا خوش وا خو مونږ به کو د مانځنه بعد چې مونږ کله وکتل نو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خنجر باندې درې گزاره لګیدل نو دا صاحب منډه کړه چې منډه کړه صحابه کرامي ځان سره په چاقو په چاړه باندې تقریبا 10 صحابه کرام هغه واله زخمیان کړه دومره شدید زخمیان چې پای کې و کسان شهیدان صحابه کرام دومره خطرناک گزارونه په وکړه د خپل ځان د بچاو لپاره خنجر وسری دی او داسې خنجر چې دی په زهرو کې وخلو زهر آلودو یعنی په دې چې کم زخم ولګي هغه زخم ټکیږي نه خطرناکي بهرحال صحابه کرامو چې کو ته دا سړی خو حمله کوي دشمن دی او خلق وجني گزارونه کوي نو صادر راواغه صادر به پاسه ورواچو په صادر کې راګیر که ځکه داسې نشه ګیری دي چې کله حضرت عمر فاروق ته تپوسو کو
دا راته ووایه چې زما باندې چا حمله وکړه دا څوک دی؟ وی امیر المؤمنین دا یو مجوسی غلام دی ابو لؤلؤ پیروز. حضرت عمر فاروق عنہ فرمایل الحمدللہ الحمدللہ چې د مسلمان د لاسه په ما باندې گزارو نشو. که زه نن مرم دا مرګ به د شهادتي دا مرګ به دا به د شهادتي د کافر د لاسه به زه مړ شم. دا یو ډېر لوی مقام دی. د هغې نه بعد چې کله حضرت عمر فاروق عنه زخمی شو راوغورځېده، عبدالرحمن رضی الله تعالی عنه روایت ذکر کوي هغه را مخکې شو او جمع هغه برابر کړه، سر ته ورسوله. د هغې نه بعد کور ته راوړی شو، علاج معالجه وکړه. بهرحال زخم ډېر زیات و. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خپل زوی عبدالله ته وی بچیا لاړ شو ام المؤمنین د مؤمنانو د مور حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نه اجازت وغواړه چې ستا کومه حجره ده کوم کې نبی اسلام روضه مبارکه ده پای کې ستا خاون د دوانو جهانو سردار آقای نامدار حضرت محمد صلی الله علیه و وسلم دفن دی وسرا امیر المؤمنین خلیفہ اول او ستا والد محترم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دفن دی په دې خپل کور او په دې خپل حجره کې ما ته د دفن لپاره اجازت راکا غواړي اجازت. لاړ شو زما دا سوال جواب وته ورسوه. چې کله بچی روانېده عبد الله وته وی بچیا یو خبره واوره داسې وته مه وایه چې امیر المؤمنین اجازت غواړي، وته وایه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ اجازت غواړي. ځکه زه چې کله وفات شم ما خخی بیا به زه امیر المؤمنین نیمه، زه به یو عام مسلمان یم. نو هسې نه پړه کې دا را نشي دا د امیر المؤمنین حکم دی، حکم منل خو د مشر لازم دی چې شریعت خلاف نه. نو لہذا بیا به خامخا هغه او کوي او دا د هغې حق دی. نو حق په زور اخیستل نی پکار، په ناخوښۍ هم د چا نه څیز اخیستل نی پکار چې خوښې نه او تی ته وغواړې او درېږي، دا مناسب نه دي. محترمو فرمایي چې لاړه د حضرت عمر فاروق عنه زوی عبدالله هغه لاړه او د ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نه اجازت غوښته چې زما پلار حضرت عمر فاروق عنه دلته کې دفن خواهش اظهار کوي. حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها هغه فرمای چې دا خو زما ارمانو چې یو خوا به زما خاون د دوانو جهانو سردار جناب نبی کریم صلی الله علیه و وسلم وسره به زما پلار حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه بل خوا زما چاهت دا چې دلته کې به زه دفن شم. ما ځان دا ځای خوښ کړی دی، خو ځه چې د حضرت عمر فاروق عنه چاهت دی د هغه زړه غواړي زه خپله چاهت قربانوم او د هغه چاهت ته ترجیح ورکوم. مونږ خپلې وړې وړې خبرو دپاره قرباني نه ورکوو، داسې په کور کې یا په جایداد کې یا په حصه کې یا په تقسیم کې مونږ پردي حق وخو، هغه حق ورکول پرېږده، پردي حق هم وخو. خپل حق ورکول ډېر وروسته ښه کار دی. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی الله عنها خپل حق پرېښوده، زما چاهت خدای چې زه ورسره دفن شم، دا ډېر لوی مقام دی، دا ډېر لوی سعادت دی. دا سعادت هغې پرېښوده، خیر دی اجر به مال الله راکړي. محترم عرض مې دا کو زوی راغی اجازت ته ملاو شو، وی ابا جان ما ته ام المؤمنین اجازت راکه چې زما خو چاهت دا دی چې زه دفن شم، خو خیر دی عمر فاروق عنه د دفن شي.
محترمو حضرت عمر فاروق ته هو ته یو عجیب جواب ورکړي وی بچیا چې کله زه وفات شم مال به غسل لا کې کفن به مې کې بیا به جنازه وکې بیا به د حضرت عائشې تنها په دې ور باندې دروازه باندې زما لاش بار کېدی دننه به مې نه وړی او بیا به ورته ووایې چې موره به ام المؤمنین ستا طرف ایجاد شته که نشته که دغه ټیم هم ایجاد میلاو شو نو بیا مې دفن کې ورنه بیا مې دفن کوئ ځکه هسې نه پړه کې دا راغلی دي چې امیر المؤمنین دی اجازت یې دې وجې نه چېرته نه راکړی زه به هسې مفات شویم بیا به امیر المؤمنین نیم دې وجې نه بیا د اجازت وغواړئ که اجازت درکړه بیا خیر دی محترمو دومره احتیاط والا زندگی چې کله د وفات وخت راغی خپل بچی دغه په پتون باندې سر کې ښود دی د الله یره پې غالب شوه بچی ته وی بچیا زما سر په خاورو باندې کېده چې زما باندې الله رحم راشي الله را باندې رحم وکړي الله سره ملاقات کېدو واله دی الله ته مخامخ کېږم زما سر د خپل پتون نه ښکته که په ځمکه باندې کېده په دې خاورو باندې کېده چې د الله رحم را باندې غالب شي محترمو نن مونږ په الله قسم مونږ هېڅ هم را سره نشته د هغوی پړه کې د الله دومره یر راځي مونږ د الله نه یریږو مونځ مو خطا رسا دی اعمال مو روان جاړ دي روزګار مو ځان د شریعت خلاف ناسته ولاړه شریعت خلاف بیا هم د الله یره پړه کې نه راځي محترمو په یکم ذی الحجه باندې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دفن شوی دی د یو قول مطابق تاریخ پکې روایت ذکر کړي بهرحال ما ورته دا سبق راکوي چې د مسلمان غونډ کال دا په قربانو کې تیریږي ګوره دین دپاره قربانۍ مونږ که مرو د ځمکې دپاره مرو مونږ که مرو په ډیران ځان وجنو مونږ که مرو په چرګ او په چرګوټي ځان وجنو مونږ که مرو نوجوانان په دې باندې وجل کېږي تا ما پسې هرن ولي وو په دې وجل کېږي تا ما ته بټ بټ ولي وکتل په دې وجل کېږي ستا ماشوم زمونږه سپی ولي وو په دې وړو وړو خبرو مونږ یو بل وجنو موتا ده شریعت صحابه کرامو طریقه ښودلې ده تاریخ یې راته پرېښودی چې ګورې ته مرې نو د شریعت دپاره مړ شه ته مرې د الله په دین باندې ځان ووژنه ته که مرې د دین د اشاعت دپاره ځان ووژنه حضرت عمر فاروق عنه عمل سره ثابت کړه چې د دین دپاره د ملک د سرحداتو د حفاظت دپاره د شریعت د حدودو د حفاظت دپاره شهادت قبول کړه